تاسو نه 3 منټه غواړم 3 منټه خو خاموشي عمران خان نه به خبره کوو او صفا خبره به کوو سهیل افریدي راغلی عمران خان دې وخت مالا او تالا بے گناہ جیل کې ناسته او چې چا جیل کې اچولی دی او چې چا جیل کې سملولی دی هغه د پاکستان دښمن دی دښمن دی که نه دی لاس اوچت کوي چې دښمن دی موږ دپاره عمدو لاره ده او هغه د عمران خان لاره ده عمران خان همیشه ویلی دی امن 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 4 اکتوبر باندې ټول پښتانه ټول پاکستان دې چوک ته ورسېدو موږ باندې هر قسمه ظلم وشو موږ واپس لاس نه دی اوچت کړی 26 نومبر زمونږ پښتانه زمونږ پاکستانیان چوره چوره شو موږ لاس نه دی اوچت کړی زمونږ وزیر اعلی زمونږ مشران زمونږ صدر جنید اکبر اسد کیسر صاحب عاطف خان دا ټول مشران موږ ټول یو ورځې دپاره نه یو ناست دغه سړی په امن او امان جیل نه به راوباسو او د پاکستان باچا به جوړو که نه لاس اوچت کې دې دپاره پی ټی آی نه پاکستان تحریک انصاف نه یو شی پکار دی یو شی او هغه دی تنظیم چې مشران درته وایي نو روزی به او چې مشران غلی دي نو تاسو به هم غلی کېږئ به زمونږ فیصلې عمران خان مشرانو له ورکړي دي او مشران د عمران خان سره کلک ولاړ دي موږ عمران خان ژوند غواړو موږ عمران خان باچایي غواړو او چې کم کس عمران خان سره دښمني کوي هغه زموږ دښمن دی دی که نه دی نو بیا چې کم میسج عمران خان جیل نه راوښکلو هغې به ټول شکریا کوو 9 اپریل باندې خان صاحب وزیر اعلی ته وویل چې دا جلسه به نه کوئ لیاقت باغ کې دا جلسه کې به شر جوړیږي او پاکستان ته او ایران ته خطره ده هغه بې ګناه جیل کې ناست دی او هغه پاکستان بیا هم غم کوي هغه زما او ستا غم کوي نو چې څنګه عمران خان وایي هغه کار به کوو که 10 جلسې وي که 20 جلسې وي او که 10 جلسې وي انشاءالله روزو به عمران خان له به روزو به پاکستان زندہ باد